بلال به تاسو پیژنئ، موبایل والا آیفون روزګار په مردان کې دی او والله ډېر خفه شوم ځکه چې ډېر غټ محنت یې کړی اوس د پاسه 10 لکه فالورز او هغه اکاونټ یې بین شو او دا بین کېږي داسې نه، دا د حسد د حاسدینو د وجې نه او څوک چې د پسې لاس وي د هغې د وجې نه بین کېږي. نو زه به صرف دومره خبر وکړم که نه چې حسد او کینه او بغض دا دومره عجیبه سیز دی چې دا ستا بلې ګناه ته اړو ضرورت نشته. دا د نیکۍ داسې ختمی که نه او داسې سیزي لکه څنګه چې وچ خشاکي او ته ورته تیلی ورته کړي. الله اکبر کبیر. او تاسو ته پته ده د بنیادمانو د انسانیت ابتدایي ګناه هم د حسد او کینه او بغض دی. الله نو بهر کې بلال باندې ډېر خفه شو، دا ډېر غټ محنت ښه د چا چې دا غټ غټ اکاونټ یې که نو دا ختم شي الله د هغه د زړه نه تپوس وکړئ. بله دا خبره دې سړي کې تاسو کو کتلی د ما چې ته غلطه ویډیو نه ده کتلی یا د جینکو سره وغیره یا چې په حاشي خوري وغیره، خپل روزګار به کو یار او د خپې خلک وي نو کامیابي خو د الله د سیړه ده. دا خو نعوذ بالله تاسو د الله سره جنگ کوئ، دا د الله سره جنگ دی. ګورئ د الله په فیصلو باندې اعتراض دی چې یو کس له الله کامیابي ورکړي او ته په هغه پسې لاس وې. تاسو بلال ویډیوګانې به ګورئ، خپل بزنس سره د خپل روزګار سره تعلق دی او تاسو ته پته ده، ما ته پته ده دنیا د غریبانو سره منډې تړلې وغې نو چې زمونږ یو ورور کامیابي نو ما ته پې ښه نه ښکارو. خو زموږ د پښتنو خبره څه ده د بل خپې وال بس. والله دا ډېره غټه ګناه ده. الله دې موږ ټول له دې ګناه نه بچ کړي یار.